وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستا سوال د شکر متعلق دی چې دا حلال لکه حرام. دې باره کې جواب دا دی چې د علماو په دې کې اختلاف شته. د دې حکم متعلق چاو ته حلال ویل چاو ته حرام ویل، لیکن صحیح ترین قول چې کوم دی په دوانو کې غدا چې دا حلال دی. ځکه اصل قاعده او قانون او بنیاد چې کوم دی د حیواناتو متعلق هغه حلال والی دی. هغې نه به هغه شی صرف حرامېږي چې شریعت ورته حرام ویلي، او شریعت کې څه دلیل د حراموالي د دې شکون چې دی نه دی راغلی. او خوراک د دې چې کوم دی دغسې بوټي موټي خوري، لکه سوی چې څنګه خوراک کوي او بوټي خوري او داسې اوسئ، او دغه داړو وال حیواناتو کې نه دی چې کوم شریعت کې قاعده راغله چې دغه حرام دي، هغسې هم نه دی چې ګنې نور حیوانات ماتوي. نو دې وجې نه د حراموالي څه وجه نه پاتې کېږي، حراموالی نه ثابتېږي. د حراموالي باره کې یو حدیث هم راغلی سند کې د هغې نامعلومه راوي دی، او د نامعلومه راوي روایت چې کومي دا په دین کې نه قبلېږي، دا دلیل نشي ګرځېدی، د دین حصه نه ګرځېږي. هغه ابو داود کې راغلی د عبدالله بن عمر پورې سند هغه ذکر کړی دی چې د هغه نه تپوس وشو د شکون باره کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه. نو هغه وایي دا آیت د قرآن کریم د سورة انعام ولوستو چې قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، ورته ووایه پیغمبره چې زه نه مومم په هغې څه کې چې ماته وحی شوې ده یو حرام څیز زه نه مومم علی طاعم په یو خوړونکي باندې یطعمو چې دا خوري الا ان یکونه میتة، مګر دا چې دغه څیز به مرداره وي او دمه مسبوحا یا وینه وي بيدونکي او لحم خنزير یا غوښه د خنزیر الى اخر الايه. نو یو بوډا په مجلس کې ناسو عبدالله بن عمر ته وی چې ما د ابو هريره رضی الله عنه اوریدلی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ذکر کوله. شکون متعلق هغه فرمایلی چې خبيث من الخبائث، دا خو پلیت چیز دی د پلیتو چیزونو نه. یعنی قران کریم کې چې کوم د پلیتو چیزونو د حراموالي قاعده ذکر شوی ده چې دا پیغمبر الله سورۃ اعراف کې فرمایي ويحرم عليهم الخبائث، دا پیغمبر په خپل امت باندې هغه پلیت چیزونه حرامي د الله په حکم سره، نو کنه دا پاره کې داخل دی. نو عبدالله بن عمر دغه بوډا ته ووی که دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویلي تا چې څنګه ووی، نو بیا خو صحیح ده، بیا دا څه چې دی دا حرام دی. لیکن دا حدیث چې کوم دی ثابت نه دی، دا ضعیف دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی. دې وجې امام بهقي رحمه الله وایي چې دا حدیث صرف په یو سند سره راغلی دی او هغه حدیث هم ضعیف دی، د هغې نه لا یجوز الاحتجاج به، د هغې نه حجت نیول چې کوم دی دلیل نیول د هغې نه صحیح نه دي او جایز نه دي. نو د خلاصه نتیجه دا شو چې د شکون متعلق چې دی نو د هغې د حراموالي په باره کې هېڅ شی ثابت نه دی، دا حلال ده، سړی خوړی شي او هېڅ پابندي په دې باندې په شریعت اسلامي کې نه ده راغلې. والله اعلم.